कोई बात नहीं, समझ गया। क्या ख्याल है आपका, बताएगा? मेरा तो ये ख्याल है कि आप लोगों को पैगाम दे दे कि अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसको दावत दे दे कि यहाँ पर आ जाइए, ये खूबसूरत इलाका है। नहीं नहीं, खूबसूरत इलाका नहीं है, सही इलाका है। सही है। हाँ। अच्छा, क्या पैगाम है आपका? अच्छा बात बताइएगा। आंगला पांगला नहीं जानते है, सोला ने बात बताइएगा। क्या बताओ ना, वो बात बताओ। ना, मैं नहीं, मैं हपड़ा दुपड़ा शान बताओ, नहीं बताइएगा, सही बात बताइएगा। तो ये वो सही बात क्या है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि सही बात, तो वो सही बात क्या है जो आप नहीं बताना चाहते? हम उर्दू में सही नहीं जानता है क्या? जो आप जानते हैं उसमें बताओ। हम्म? जो आप जानते हैं उसमें बताओ। जो आप जानते हैं, जो उर्दू आपकी समझ में आ रही है ना, उसी जुबान में समझा दो लोगों को कि यहाँ पर आना चाहे, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो उसको क्या पैगाम है आपका? मैं सही उर्दू में नहीं जानते हैं हम कहना। थोड़ा बहुत बता दे। अब पुश्तो से बात बताएगा, सही बात सोला ने, अच्छा बात बताएगा। उर्दू में तो आपने बात की ना, इस वजह से हमने। उर्दू में थोड़ा थोड़ा से जानते हैं, सही उर्दू में नहीं जानते हैं। पुश्तो से बात बताएगा। क्या ख्याल है आपका, बताएगा? बस ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना ये खूबसूरत नज़ारे है, दिल फरीब मनाजिर है, और यहाँ पर आपने इस इलाके का भी विज़िट किया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर उर्दू में पंजाबियों को ये पैगाम देना चाहे तो बेहतर होगा कि वो लोग यहाँ पर आ जाए या ये नज़ारे देखे, इलाके देखे। तुम बताएगा, मैं वापस बात बताएगा। خو چې د کبابچي هغه نوکرګی راوتی و هغه راباندې ګزار کړی و د نیمګړې خښته نه نیمګړې خښته یې ټوټه او په دې مې د سترغلی مې لګېدلی او سره د پرو د پیټي او نسکور راغلی وم د ترکولو ده خو تیز راغلی وم خو ته دا یوه خبره سر ته رسوه ده بله پکې بیا رابطي کوه دا یوه خبره سر ته به رسو بله به پکې رابطي کوو خبره او په اصولو کې دن نه کوو سپیشل ټاپ میلز به کوو او ته پکې یو طرفه ته پکې مینه کوي او بل طرفه زما لا وینا دی شي ستا سر ته نه رسېدلی او زه پسې بله رابطې کوم نه هم ګپي چپه نه کوم خبرې به په اصولو کې چې د یو خبره ختم شي او بل پکې بیا رابطي شي خبره به رڼه شي د څه په څه خبره کې د زه په ځان څه پوهېدم زما د چې کوم چکر چې ما د کوم راته یم د دې ځای معمولي ډاکټر ګیم په علاج هم نه پوهېدم او زه به یې رسولم بیا به مور و پلار به راپسې د خپل کلیوال موټر راویست او د سیدو په سینټر هسپتال به زما داخله کېده دا ځای معمولي ډاکټر ګیم په علاج هم نه پوهېدم نه هلیکاپټر کې خو موږ هم دا ډېر خلک پکې موږ ته کته وطن پاسپورټ چې دا کته په دې کته وطن کې د په سترګو لیدلي کته پکې مسافرو تللي وو 3 کاله مې د ګوړې دا ګاڼې چورلولي او ګوړې مې چکرې کړلې او دویم کړي ته مې ایستي دي او بیا مې د مچو د فارم ساتلی غله راباندې راغلي بیا د ټیکټر ترېشل سره په کلنډر یې وتایم او په دې شلو میرو کې شپې کړلي نو هغه یو قسم د لبې نه دي بیا د دې صابونې خاورې کار لتلی یم او په 3,500 فوټه کې په مین کې دننه ګرفتار پاتې شوی یم یو قسم د لبې نه دي نو هغه زموږ څه هېر دي او څه یادې دي نو هغه په پارسي کې خو هغه د تیر پوخه خبره وکړه نه او په مخ له د وختړه کې لا زمونږ سم نو راغلی او چې د منګورې د اډې نه په جاز کې زه اوچت شوم په هغه وخت زمونږ نه په 2 کسه 3,500 روپۍ ټیکټ اخیستی دا د مخکې خبره ده چې مخکې خبره ځکه ده چې هغه خبرې زمونږ تېرې چپې هېرې کړه او راتلونکې چپې شماره 16-15 یاره نو خبرې خو ها
نه خدای دې آباد لري چې داسې مسلې پکې مونږ له راځي را چکرې پکې مونږ زمونږ له شته که نه او که داسې اثر دغه کېږي او داسې خو یاره زما سره به د هغه غټه ملګرتیا بیا اوس خو شکر دا دی چې په سیدو په سینټر هسپتال کې مې هم ملګري دي دا ورته یې مونځ له ځي موبایل ورکوم وایي مونځ کوي دو اوس مانځله چې ځي نه مونځ د مانځه د کاته مخکې ده نورې خبرې بیا وروستو دي ها ما خو دله واپس کړو نه دته وس دا وای نه زه دې ځای نه کوم او ما ته به دوا دلته کې را رسي